دا را روانې هغه مبارکې شپې دي له هفتې څخه د ذوالحجې اوله ورځ شروع کېږي. دا هغه مبارکې شپې دي الله تعالی په قرآن کریم کې په دغو شپو باندې قسم کړی. الله تعالی فرمایي والفجر ولیال عشر. محدثین علماء اکرام فرمایي چې دلته مراد له ولیال عشر څخه مراد د ذوالحجې دغه لس مبارکې شپې دي. الله تعالی په قرآن کریم کې د سهار په وخت باندې قسم کوي. په دې کې اشاره ودې ته ده چې دا یو عظیم وخت دی، ځکه د سهار وخت چې دا مجمع د ملائکو دپاره ده. هغه ملائکې چې د شپې وظیفه یې پای ته رسولي هغه د سهار و جمعات ته حاضرېږي، او هغه ملائکې چې د سهار و وظیفې ته راغلي وي هغه هم د سهار په جمعات کې شریکې شي، ځکه د سهار و وخت ته و دغه ته مجمع الملائکه وایي. نو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې د سهار په وخت باندې قسم وکړي، د سهار د وخت و تعظیم ته یې اشاره وکړي چې دا یو عظیم وخت دی. او الله تعالی په قرآن کریم کې د مازدیګر په وخت باندې قسم کوي چې والعصر. په دې کې اشاره ودې ته ده چې د مازدیګر وخت چې دی دا یو عظیم وخت دی، ځکه دا هم مجموع د ملائکو دپاره ده. هغه ملائکه چې د سهار وظیفه یې پای ته رسولي وي هغه د مازدیګر و لمانځه ته راځي، او هغه ملائکه چې له اسمانه څخه راشوه سي د شپې و وظیفې ته راځي هم د سهار د مازدیګر په لمانځه کې سره شریکانې سي، ځکه دې ته مجموع الملائکه وایي. او داسې الله تعالی په دغو لسو شپو باندې په قرآن کریم کې قسم کړی دی. الله تعالی فرمایي والفجر ولیال عشر. په دې کې اشاره ودې ته ده چې دغه لس ډېرې مبارکې شپې دي، دا یو ډېرې عظیمې شپې دي چې د کال 12 میاشتې یو طرف ته کې، لیکن دغه لس بل طرف ته کې د دغو عبادت ډېر بهترین عبادت. د علماء کرامو اختلاف دی په دې خبره کې چې آیا د روزې هغه آخري عشره د هغې شپې ورځې ډېر فضیلت لري او که د ذوالحجې دغه اوله عشره ډېر فضیلت لري. نو بعضې علماء کرام فرمایي چې د روزې هغه آخري عشره په هغه کې عبادت کول ډېر فضیلت لري، په دې خاطر باندې چې په هغه کې یوه شپه د لیلة القدر ده چې الله تعالی و انسان ته د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورکوي په یوه شپه. او هغه علماء کرام چې دغه د ذوالحجې لشبې د روزې تر هغه آخري عشرې هم بهتره بولي، هغه په دې خاطر باندې چې په دغو شپو کې یوه ورځ د عرفات ده. د عرفات هغه عظیمه ورځ ده چې د کال په 12 میاشتو کې داسې عظیمه ورځ بله نشته. او هغه علماء کرام چې د ذوالحجې دغه لس ورځې د روزې تر آخري لسو بهترې بولي، هغه دا وایي په دغو لسو ورځو او شپو کې عبادت کول، په هره ورځ او شپه کې عبادت کول د لیلة القدر ثواب لري. نو ځکه دا دوی بهترې بولي، ځکه دا لس ورځې او لس شپې دي، په دې کې الله تعالی و انسان ته دومره ثواب ورکوي لکه په لیلة القدر کې. هلته خو یوه شپه د لیلة القدر وه، دلته په هره ورځ او په هره شپه باندې د لیلة القدر ثواب ورکوي. نو په دې کې لس شپې د لیلة القدر سره او د دغو لس شپو فضیلت. دوهمه وجه دا ده چې الله تعالی د اسلام یو عظیم رکن چې هغه حج دی، الله تعالی دغه لس ورځې منتخبې کړي دي. دغه عظیم رکن چې حج دی له دغو لسو ورځو بغیره څخه بل په یوه ورځ کې هم نه کېږي. نور چې د دین څه ارکان دي، څه فرائض دي، که لمونځ ده او که روژه ده، که زکات دی، دا که چیرې په خپل وخت کې نه وسي انسان یې په هر بل وخت کې قضا راوړلی سي، لیکن یوازې حج دی چې له دغو لس شپو بغیره یې په بل وخت کې انسان نسي ادا کولی، نه فرضي حج کولی سي او نه نفلي حج کولی سي.
نو له دې څخه هم د دغو لسو شپو فضیلت معلومیږي چې دا هغه عظیم شپې دي چې د اسلام یو عظیم رکن چې حج دی الله تعالی په دغو شپو کې منتخب کړی، په دغو شپو کې ادا کیږي، د دغو شپو بغیر په بلو نورو شپو کې نه ادا کیږي. درېیمه وجه د فضیلت دا ده چې په دغو شپو کې یوه شپه د قرباني ده چې الله تعالی و انسان ته د قرباني په هر فرشته باندې انسان ته نیکي ورکوي. حدیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وانه لیأتی یوم القیامة بأسلافها واشعارها واوبارها وصوفها. په ورځ د قیامت به دغه قرباني د انسان نامه کې تلل کېږي. په ورځ د قیامت باندې به دغه قرباني راسي، د دې وړۍ، د دې ویښتان، د دې غوښې او هډوکي، دا به ټول د انسان د نیکۍ په پله کې تلل کېږي. وانه لیقع عند الله بمکان قبل ان یقع دمها على الارض. چې یو څاڅکی د وینې ومځکې ته نه یې رسېدلی، دا د الله تعالی په دربار کې قبوله ګرځي. او د الله رسول فرمایي فطیبوا بها نفسا. ای انسانانو تاسو په دې باندې خپل ځانونه خوشحاله کړئ چې الله تعالی تاسو ته په یوه ویشته باندې نیکي درکوي، او د الله تعالی په در کې دغه قرباني داسې قبلیږي چې د دې وینه ومځکې ته نه وي رسېدلې، دا د الله تعالی په در کې قبولوي. نو دغه قرباني چې پر یوه ویشته باندې الله تعالی و انسان ته نیکي ورکوي، دغه قرباني هم په دغو لسو شپو کې راځي. نو د دغو لسو شپو فضیلت د قربانۍ په خاطر باندې کله چې به د ذوالحجې دغه لس شپې چې به کله رانږدې سوې، د الله رسول به صحابه کرامو ته وویل ما من ایام العمل فيها احب من هذه الایام. ای صحابه کرامو د کال په 12 میاشتو کې داسې ورځې نشته چې تر دغو لسو ورځو دي په هغو کې عبادت کول زیات ثواب لري. دا هغه عظیمې ورځې دي چې په دغو کې عبادت کول تر ټولو کال تر ورځو او شپو په دې کې عبادت کول زیات ثواب لري. صحابه کرام په جواب کې ورته وایي چې ولل جهاد یا رسول الله، ای د الله رسوله په دغو شپو کې عبادت کول تر جهاد هم ډېر ثواب لري. د الله رسول ورته فرمایي ولل جهاد فی سبیل الله، تر جهاد هم په عامو ورځو کې جهاد کول تر هغه هم زیات په دغو لسو شپو کې عبادت کول ډېر ثواب لري. مګر هغه مجاهد ځینې وتلی ده چې هغه په خپل مال باندې، په خپل نفس باندې، په خپله سلا باندې د الله تعالی په لار کې ووځي او د الله تعالی په لار کې ځان قربان کې. نو موږ تاسو ته پکار ده باید دغه لس شپې په عبادت باندې تېرې کړو. الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده چې په یوه ورځ او په یوه شپه باندې الله تعالی ما او تا ته د لیلة القدر ثواب راکوي. او کم کسان چې وس لري د قربانۍ دپاره باید بانې نه کو جوړې. ډېر کسان دا رقم ته وي چې هغه د قربانۍ د نه کولو دپاره یو بانه غواړي. که څه هم په وس یې پرهیي، مال لري، کاروبار یې برابر وي، لیکن د اختر ورځې راورسېږي بیا دی ځان ته قسم قسم بهانې کوي، کوشش کوي چې ځان له قربانۍ څخه خلاص کړي. نو کوشش وکړئ ځان له قربانۍ څخه مه خلاصوئ. دا هغه عظیمه قرباني ده چې الله تعالی یې په یوه ویشته باندې و انسان ته نیکۍ ورکوي. په بل وخت کې که انسان 100 پسونه حلال کړي، 1000 پسونه حلال کړي، لیکن د دغه یوه پسه ثواب هم نه لري. نن الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده باید دغه لس شپې په عبادت باندې تېرې کړو.